جو مهرباني دا هم لږ ریکارډ کړه. حاجي صاحب اصل کې پوره دا غاړه فکر افغان صاحب چې کومه خبره وکړه بس لکه دا یو بهترین نصیحت دی ټولو مسافرو دپاره. او زه به نور څه ووایم خو دا کرنټ سچویشن چې کوم دی نن سبا تاسو ته پته ده هروب مسله ده افغان صاحب هم خیر دې دغه نه دغه په هر حال کوم سچویشن چې دی نو څومره مسافر ملګري اکثر دې کې راغلي دي نو هغو ته زه دا وایم چې یاره په دې وخت کې تاسو کوم نظام او قانون چې دی د هغې نه ځان خبر کړئ د خلکو په خبرو کې مه راځئ. لکه یو درته وایي چې یاره مال دومره راکړه زه به درله دا چل وکړم او ایجنټانو لکه نن راته حاجي صاحب دومره ډېر نن خواله راغلي وو ایجنټانو رانه 8,000 ریال اخیستي دي او اوس موبایل بند دی. نو ما ورته ویل تاسو چا درته ویلي ولې تاسو د نظام او د قانون نه خبر نه یې؟ نو بس دغه لنډ غونته کې میسج دی افغان صاحب دغه چې بس د نظام او د قانون نه ځان خبر کوي. ګوره مجبور صاحب دی ټول پښتانه لکه دا مجبور صاحب دی زه شوم نور دلته سعودي عرب کې ډېر ملګري دي لکه د نظام او د قانون خبره کوي. ښه په پښتو کې لکه موږ میسج ورکوو نو د قانون نه ځان خبر کوي قانون فالو کوي انشاءالله. نه به م ایجنټ وي نه به د څوک پیسې وي بس دغه خبره ده. الله دې ټول مسافر آباد ساتي او افغان صاحب موسټ ویلکم. الله دې بار بار دې پاکې خاورې ته انشاءالله راولي. مننه ثانک یو ویری مچ. او دا خبره چې راست اوسه او په لویه لار کې هم راست اوسه چې د قانون نه خبرې هېڅ بلا دي نه وي. هغه سړی چې کوم ډاډي که نه دی کې غل نه دی بیا نه هېرېږي. اوس خو شي راغلی دی اوس راتللی نه شي چې مال راځي د پاسپورټ دغه سینډ کوم هغه دغه وایي ظفر صاحب وایي که نه وایي چې اوس زما نشي خلاصېدی نو ما دغه یو مزیه دغه را یاد شو. هغه وایي چې تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه صدر په مزده کې پاتې شوی دی او پلار به دې زما رشتې نه څنګه اوس انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روضه کې پاتې شوی قاري صاحب ترې ډالۍ وي. قاري